free. Radio Dilbar, enjoy the life. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه یې خپنه ګرانو اوریدونکو دغه شیبه به یوازې زما ستاسو ملګرتیا په مختلفو موضوعاتو به خبره ترې کوو. زما همکار خالد منصور نن زما په پروګرام کې موجود نه دی. 8 بجې یو جنازه وا یو ملګری نامعلومه کسانو چې کم دین هغه وجل دی. الله پاک دې جنتونه ورکړي. 8 بجې دغه جنازه وا استانیا عالیه سپنخړو باباجي سپنخړو چې کوم د شکور سره نږدې دی د هغې خادم چې کوم دی خاجي مزمل خان هغه د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوی دی. 8 بجې چې کوم دی د هغه جنازه ده. د هغې په وجه باندې ننني پروګرام کې خالد منصور شرکت نشته دی. د هغې دپاره هم خصوصي دعاګانې کوي. حقیقت دا دی چې زموږ په دې سیمه کې د مړي ډېر زیات شوي دي. څه مړي چې هغه نیچرلي یعنې قدرتي یعنې وخت نیټه برابر او څه هغه خلکه چې عمر لبانه نه وي نو مرګ به نه وي نو هغوی به لبانه پیدا کوي او هغه وجنې او دغه شانتې ویشتل کېږي په وړو وړو خبرو باندې په پوله پټي پیسو رشتو ښځو دغه جنګ جګړې دي. پرون یو پوسټ په تنګي کې شیر کېده. په دې میاشت کې 10 کسان مړه شو. 10 کسان په دې میاشت کې په تنګي کې 10 کسان مړه شو. یا کې ځوانان هم دي یا کې بوډاګان هم دي. خو دا په خپل مرګ باندې اکثریت مړه شوي دي. داسې کومه وبا یا داسې مرګونه یکدم زیات شي. نن چونکې زلزله خو هم راغلې وه نو زلزلې ولې راځي اپریشنونه ولې کېږي په یو علاقه باندې افت ولې راځي. پرون ما کابل سوات یو مشر اقبال خاجي اقبال چې کوم دی چې د سیل ملک مالک دی او چې په موږ باندې د کاڼو باران ولې نه کېږي دا زه چې څه وینم داسې کېږي دا حکمرانانو کومه بېحسي ده او کوم صورت حال روان دي. نو حقیقت دا دی چې حالات ډېر د کړکېچنۍ طرف ته روان دي. او زه تاسو سره پروګرام کوم که نه 100% مې ذهن تیار دی چې دغه پروګرام زما اخرنی کیدی شي. 100% 2.5 ګزه ځای دغه به زمونږ په کار راځي. او دې پروګرام لا تلمه الهام استاد چې کوم دی ما ته کال وکړو وي کوم ځای کې ما ریډیو کې ما پروګرام مې شروع کېږي وي ښه بچې مې درځي کور کې هغه کپړې پیزار ورسره غونډ کړو او دا تاله ضروري نوي دي زاړه دي د هغه احساس د هغه اخلاص د هغه نیت چې کوم دی الله پاک فیصلې په نیتونو باندې کوي. دا په دې نه ده چې په دې باندې به څوک شرمېږي زه دا کپړې ورکم دا پیزار ورکم دا جرابې ورکم دا برقه ورکم. بل ورځ ماته د خورو مفتي آباد نه یو مشر روړې وې هغې کې برقه هم وه د کور د زنانو برقه یې هم روړې وې پکې او کپړې هم روړې وې. هغه وې یاره دا تقسیم کړو. ګران اردونکو زه دا نه یم چې مال یې روړلی خو زه تاسو ته دا وایم چې دا موږ په جمعه کې یعنی د خپل ژوند نه پسې زموږ خلک په موږ پسې وشي نو په خپل ژوند دی ولې نه وشو. لکه نن زما په کور کې یو 2 واسکټه دي. یو واسکټ زمان اضافي دی مال ته کې ښودلی دی. یو پیزار زمان اضافي دی مې ښودلی دی. دا به زما د مرګ نه پس په کار راځي. قبر ته به ځان سره دوړمه. نو په کار دا چې یخني را روانه ده غربت ډېر زیات دی ګراني انتخا ته رسېدلې ده. نو دې ټایم کې ستاسو چې کومې ذموارۍ جوړېږي نو الله د موږ ډېر لرې د دین نه موږ ډېر لرې شوو. نو ځان را نږدې کې ځان اخرت ته تیار کې. په یو میاشت کې 10 کسه یو استاد یو په دوکان کې ناستو ما خالد منصور دی ګاونډي ما ته یې ویې سارې را سره خبرې وکړې او غرمه چې شوه نو ویره وي د هغه د جنازې اعلان مې اورېدی وي حیران شوم ما چې دروغ دي وي نه دروغ نه وي رښتیا و. نو دا صورت حال چې کوم دی نو دا مخې ته روان دي. نو ګران اورېدونکو یې دوکه فراډ فریب چا سره روزګار نه وي چا به باره کې غلطي غیبتونه ته د دې نه ځان اجتناب وکړې. زما زه خویاندو ته میاندو ته په کورونو کې زنانو ته خو هم دا خواست کوم چې هغه خبره کوې چې د چا کور پې جوړېږي هغه خبره کله هم مه کوې چې هغه شیطاني طرف ته ځي. په ځان لږه سخته تېروې. تاسو ته پته را چې د ستاسو دغه خبره نارینه ووري نه په جذباتو کې راشي. د هر سړي جذبات په قابو کې نه وي. ډېر خلکه ښځو ته نر وي او ډېر خلکه د ښځو دغه خبرې اوري وي دا د ښځو دی. نو هغه خبرې اوري نو بس سوچ ونه کړي بیا وروستو جاړي. لانجس په څو وي په 20,000 وي په 50,000 وي په 1,00,000 وي او بیا په ځان باندې لکونه روپۍ لګوي او چې لکونه هم لګي
نو د هغې باوجود هم چې کوم دی نو هغه په کوم ځای کې چوسي نو د هغې نه هم ځان خلاص کړي. نو دغه زمونږ دغه دي. دا موږ له حکومتونه، ریاستونه، عدالتونه، امپیګان، منیګان، سیاسیان دا نه کوي. دا به موږ د خپل ګریوان کې سر ښکته کوو. په دې ملک کې موږ د چا نه تمه کوو که نه، نو تمه یو د الله نه کوئ، د چا نه هم تمه مه کوئ. هغوی په خپلو خرچو، اخراجاتو، چرچو، مزو کې دي او ورسره زمونږ چې کوم صورت حال دی، موږ به په خپل کور ګور په کم کلیو کې چې مشران وي، سپین ږیري وي. ما دې نه مخکې پروګرام کوو، هغې کې ما سلطان کاکا هم پکې کال وکړو. زه خواهش مې چې زه سلطان کاکا سره ملو شم. داسې ډېر مشران چې الف خان سره زه ملاقات وکړم، الف خان سره زه وینم، خو بدقسمتۍ نه موږ ورسره ملو نه شو. ویله که پلانکي خو وفات شو. او دا چې کله جاوید محمود پروګرام کوي نو د هغه نه به تپوس کوي، یاره وایي تا ته به څومره مشرانو ویلي چې د الف خان سره موږ ملو کړه. نو ډېر بیا زیات افسوس کوم چې زه ولې ملو نه شم. ویره پلانکي خو وفات شو. د دې دنیا نه تګ دی. پیغمبران تلي، صحابو تلي، اولیاء کرام تلي، پیران تلي دي، باچایان تلي دي، وزیر اعظمان تلي دي، او بیا یې د کلي مشران تلي دي، مولیان تلي دي. دا قبرستان دغه لوی لوی قبرونه دي. نو لږ شانتې چې بېګا لوده کېږو په دې باندې مونږ سوچ وکړو چې مونږ کم بد کوو، کم رد هم راغستې دي، او په دې سوچ کړو چې په دې پلانکي باندې به دا بنګله څنګه راغورځېږي، د دا ګاډې څنګه پیدا کړو، د ده دا بچي ښه تعلیمونه ولې کوي، دی پکې اسلام آباد ته ولې ورسېدی، د الله نه غواړه الله ته متوجه شئ، او ژوند به هم ښه تېر شي، د خوشحالو به هم تېر شي. کوم ځای کې الله مرګ راځي. او بل حق ووایه، د حق ملګرتیا وکړې، په چم ګاونډ داسې مشکوک خلک وي د هغې مخه ونیسئ. نو په دې باندې لږ کار وکړئ. ګران اورېدونکو داسې څو خبرې مې کولې، دا مې دغې پسې کولې. ګران اورېدونکو زه نن پېښور ته تللی وم. پېښور بورډ کې چې یو پروګرام و، زه چیرمین بورډ چې کوم دی نصرالله جان صاحب، نصرالله جان یوسفزی، بیا کنټرولر بورډ چې کوم دی نو هغه عارف صاحب، ډپټي کنټرولر چې کوم دی هغه علمزیب خان، او بیا د دغه بورډ سیکرټري مهدي جان صاحب چې کله د سیکرټري توب دغه عهده اخیستې ده، نو یقینا په پېښور بورډ کې ډېر چینجز راغلي دي. نن چې کوم ګیمونه را جوړ شوي، مهدي جان صاحب په دعوت باندې موږ تللي او هغې ته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیامین ګنډاپور خو هم راغلي. د ټول پاکستان په سطح باندې دغه ځای کې د ټینس او د کرکټ ګیمونه، اگر چې لاور والا دغه ټول میچونه وګټل، فاینل وګټل، جینکو میچونه، د جینکو د زنانو میچونه، او هغې کې لاور والا چې کوم دی نو هغه بریا ترلاسه کړله. بیا لاور والا سره ما انټرویو کړی، هغه جینکو سره 8 ورځې دلته کې تېرې کړې. 8 ورځو کې تاسو ته څه خو لګېدل؟ نو هغوی موږ ته وایي چې د پېښور خوراکونه، د دې ځای میلمه دوستي، مهمان دوستي، بیا د بورډ د عملې لخوا چې موږ ته کوم تحفظ او سهولیت راکړی شو، نو یقینا چې دا موږ به تر عمره چې کوم دی نو دا یاد ساتو. بل کوم سهولیات موږ ته راکړی شو، زموږ د میلمستوب چې کوم دی نو یو بیل چې کوم دی نو هغه فکر شو. دې سره سره ګران اورېدونکو مختلفو کلاړیانو سره زموږ انټرویو شولې. په دې کې د پنجاب د مختلفو بورډونو، د 12 بورډونو کلاړیان چې کوم دی نو هغه دې ته راغلي وو. دغه شانتې د پښتونخوا د 7 بورډو چې هغې کې ملکڼ، سوات، مردان، پېښور بورډ، او دغه شانتې بنو، ډیایي خان، او ورسره چې کوم دی نو ایبټ آباد، دا دې بورډونو کسان چې کوم کلاړیانو هغوی دې کې مقابله وکړله. فاینل میچ چې کوم دی هغه د پېښور او د لاور ترمنځ وشو چې لاور هغې کې بریا ترلاسه کړله. کله چې یو ماشومه راله او هغې کلاړي وه، هغې د وزیر اعلی د وړاندې تقریر کو، نو وزیر اعلی هغې ته 50,000 روپۍ انعام خو هم ورکړه، ګټلي شوي ته دویم نمبر باندې راغلی. نو هغې په خپل تقریر کې د پېښور د خلکو هغه مینه، د بورډ د عملې ستاینه، او د هغوی ته چې کوم سهولیات او خوراک ورکړی شو په هغې باندې خبرې اترې وکړې، او اخره کې وي چې لاهور خو لاهور دی. نو هغې خبرې نه موږ انکار نه شو کولی چې هلته هغه ټیلنټ، هغه سهولیات او یا هغه پریکټس چې کوم دی، دلته په جینکو کې دومره ټیلنټ دی چې په نیشنل انټرنیشنل کچه باندې هغه لوبېدی شي. ما ته د دیر یو ماشوم یو کلاړي ما ته وایي چې زه په انټرنیشنل کچه لوبېدی شم، نیشنل کچې ته زه رسېدلی یم، خو ما والدین نه پرېږدي. دلته د اعتماد فقدان دی چې والدین په بچیانو باندې اعتماد نه کوي، او بچیان چې کوم دی هغه اعتماد ترلاسه کېدو خو بھرپور کوشش کوي، او د هغوی د لوبو سره شوق دی. او دا یو اټل حقیقت هم دی چې یو سړي د مصریتوب دغه وي چې شوق یې وي، نو خپل
شوق ته پرېښودل پکار دی هغه نه انجینیر جوړ شي په هغه انجینرۍ کې مختلفې شعبې وي په هغه شعبو کې هغه مخکې لاړ شي د یو ماشوم یا ماشوم ډاکټرۍ ته شوق وي نو پرېښودل پکار دی چې هغه هغې طرف ته لاړ شي څوک آرټس طرف ته ځي نو آرټس طرف ته دي څوک کھیل کود کې چې کوم دی ټینس بیډمنټن فوټبال والیبال کرکټ هاکي نو چې د چا د کم سره شوق وي مینه وي تعلق وي نو پکار دی چې هغې ته پرېښودی شي ګوره د پېښور بورډ دا یو سهولت شته دی چې په یو ګیټ دننه هاسټلې د خوراک انتظام ګراونډونه دا په یو ځای دننه او ټولو سره چې کوم دی نو هر سړي ته خپل کوچ راغلی وي زنانه راغلی وي نو دا وي داسې وي اوس خو بعضې کالي بیړیا وي په دې کې که نه کوچ یا داسې غلط حرکت کوي یا غلط سوچ کوي یا دغه کوي نو کیدی شي خو ضروري نه ده چې یو زنانه موږ د ډېرو جنکو سره انټرویو کړی هغه وایي چېره پړه باندې ته صفا یې که نه او د خپل مور پلار د عزت دغه وي نو مجال شته خو تا ته چې کوم دی نو څوک په بره باندې خو مو ګوري نو دغه لوبې ته ما د هغه جینۍ کې هغه ټیلنټ وکته خو هغه وایي ما اوس پرېږدي نه مخکې چې زه مخکې نورې لوبې وکړم پېښور کم کلاړیانې وي فاینل میچ کې نو هغوی دغه خبره کوله چې موږ ته هغه شانتې ګراونډونه نشته هغه شانتې سهولیات نشته هغه شانتې کوچز نشته هغه شانتې پیدا نشته دی موقع نشته دی نو په دې وجه باندې چې کله ما د لاهور دغه کلاړیانو سره رابطه وکړه چېرې تاسو ته سخت ټیم کم لګېده نو هغوی وي چې سوات او پېښور چې کوم دی نو دوی سره موږ ډېره ټپ مقابله وه او دوی سره چې کوم دی نو موږ مقابله وکړله د تولې ټیلنټ پکې و خو هغوی دا خبره مو کړله خو چېرې دوی ته موقع ورکړی شي نو دوی کې ډېر زیات ټیلنټ شته دی او دا زرخیزه خبره ده د دې ځای پیغلې د ځوانانو نه کمې نه دي خو مواقع ورکول دي نو دلته کې د سپورټس په مد کې داسې موقع شته دی نه چې کوم ځای کې ګراونډونه دي هغه ګراونډونه هغه سهولیات نشته هغې کې توجه نشته دی نو په دغې باندې مې لو خبره کوله چې یو ډېر لوی دغه وشو دې کې زموږ د 400 چې کوم دی د سکولونو پرایویټ سکولونو ناتخواني پکې هغوی وکړله دغه شانتې ترانه پکې هغوی وویله دغه شانتې وزیر اعلی ته استقبال چې کوم دی نو زموږ د 400 سکولونو ته د هغوی ټیلنټ چې کوم دی هغې کې زه د فضل محمد صاحب چې زه ورته د سکوټ د دنیا بې تاج بادشاه ویم نو هغه مشري هلته کې چې کومه ده ورکړې شوې وه او په دغه پروګرام کې خصوصي د 400 دوو کسو ته دعوت شوی و چې یو ورکې زومه یو بل ملګری پیاز محمد اجیو چې هغې ته چې کوم دی نو دعوت ورکړی شو دغه هغې کې د بورډ د عملې د ټیم د کارکنانو او بیا د سیکرټري بورډ مهدي جان صاحب چې کوم دی او د چیرمن بورډ چې کوم دی نصر الله جان صاحب چې هم د 400 دی او ورسره چې کوم دی نو کنټرولر بورډ هم 400 دی او ډیپټي کنټرولر بورډ هم د 400 دی نو هغوی ته هغه لوی خراج تحسین پیش شو او یوازې د وزیر اعلی طرف نه د وزیر تعلیم د طرف نه بلکې د لاور د فیصل آباد او د هغې علاقو کلاړیانو او کوچز چې کوم نو هغوی یې ډېره زیاته مننه وکړله او بیا چې ما د چیرمن صاحب سره خبرې کولې او بیا مې سیکرټري صاحب سره خبرې وکړلې نو هغه وی چې ګوره په دې سټیج باندې د پښتونخوا ذکر کېده نو دا پښتونخوا خلک دی مېلمه دوسته نو موږ دغه غوښتل چې یاره دلته کې یو سړی راځي نو ښه په جار راتلی شي لوبې کولی شي تحفظ به ورته ورکړی کېږي او بلکل چې کوم دی نو داسې هېڅ قسمه دغه نشته دی یو زنانه وه چې هغه وي دلته کې راتلله بله نو وي خاوند نه را پرېښودله چې یاره هلته کې خو داسې چل او بس مړه به دا چې 2 ورځې تېرې شوې نو یې دومره خوشحاله وه خپل خاوند ته کال وکړو چې ته خو په بینک کې ملازم یې او راځه ټرانسفر وکړه پېښور ته راځه نو یې ګورې دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره وه چې موږ هغوی له دومره مینه ورکړله دومره تحفظ هم ورکړه دومره عزت هم ورکړه چې هغه ځای کې مطمئنه وه او هر کال چې کوم دی دا ایونټ دغه کېږي خو د پاکستان په سطح باندې پېښور بورډ ته دا اعزاز چې کوم دی نو ترلاسه شو بیا چیرمن بورډ په خپل تقریر کې دوی چې په لومبني داسې یو ایونټ چې هغې کې وزیر اعلی ګډون وکړو نو دا اعزاز هم چې کوم دی نو موږ ته ترلاسه شو او د وزیر اعلی صاحب یې ډېره زیاته مننه وکړه وزیر اعلی صاحب په خپل تقریر کې چې کوم دی نو د لاهور دغه ټیم مبارکي ورکړله او بیا وی چې یاره دا زمونږ مېلمانه دي او چې مېلمانو ته تاسو عزت ورکړه په دې باندې مننه کوو او دا هم ښه خبره ده چې زمونږ دغه مېلمنو دا میچ وګټه نو دا دوی ته ډالۍ شوه 50,000 روپۍ هغې ته اعلان وکړو او د هغوی یې ډېره زیاته مننه وکړه او
او خپل تقریر په لوبو په دغه باندې وکړو چې دغه شانتي د لوبو په مت کې به نور خو منګه مخ په وړاندې ځو او لوبې به یو دغه شانتي ټیلنټ کې لاړیان چې کم دي نو هغه به مخې ته راولو. ورسره وزیر تعلیم چې کم دی ترکي صاحب هغه خو هم تقریر وکړو او د پېښور بورډ یې مننه وکړله او وی چې مختلف ځایونو کې دغه ایونټونه چې کم دي نو هغه روان دي او دا ایونټ چې کم دي نو په کامیابۍ سره سرته ورسېدو. نو په دې کې پېښور بورډ کنټرولر سیکرټري چیرمن د هغه ټول ټیم چې کوم په شا دي بلکې وزیر اعلی دا ووی چې زه خپله یو آرټسټ پاتې شوی یم نو د هر ډرامې مخې ته چې کوم دی یا د هر داسې کامیاب ایونټ شاته چې کوم دی ډېر داسې خلک وي چې هغه په کیمره نه وي نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو. نو په دغه کې مختلفو کلاړیانو سره د ټول بورډ کنټرولران راغلي وو، د پښتونخوا د بورډ کنټرولران دغه ځای کې موجود وو، دغه شانتې پنجاب راغلي وو، سند په دې کې د بلوچستان خو هغه کلاړیان چې کم دي نو هغه دې ته رونه رسېدل او یو بل ایو په خوم کېږي چې دغه کمیټه مشر چې کم دی نو هغه چیرمن بورډ پېښور نصرالله جان یوسفزی دی. ګران اردوونکو دې سره سره په 400 کې خو هم دغه د گیمونو سلسله روانه ده او دلته کې چې کم دي نو سوپیریر کالج 400 سجاد خان تورنزی نوم چې یادېږي نو دغه کالج دلته کې 400 کې چیمپئن شو په فوټبال کې او په کرکټ کې چې هغوی چیمپئن شو. دغه شانتې حمدالله جان صاحب کالج چې کوم دی آی سی ایم اس هغه په 2م نمبر باندې راغی او هغوی خو هم لوبې وګټلې. نو دلته کې هم لوبې روانې دي او دغه کلاړیان چې کوم دی نو دا به زی پېښور په سطح یعنې د صوبې په سطح باندې به خو هم لوبېږي. خو دلته کې ایونټ سرته ورسېده او دغه ایونټ کې چې کوم دی نو سوپیریر ګروپ چې کوم دی یعنې کالج سجاد خان تورنزی یقینا زموږ ملګری هم دی، موږ ورته مبارکي هم ورکوو او دا دغه ډېره لویه اچیومنټ دی، یو ډېره لویه کامیابي ده نو په دې ورته ستاینه کوو. ګرانو بل خبر طرف ته براشو عمران خان صاحب کال مخې ته راغلی تاسو په نیوز کې خو هم واورېده او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خو هم ویلو چې موږ د کال په انتظار یو. نو هغه کال انتظار ختم شو، دا اتوار نه بل اتوار بیا چې کوم دی نو په دې ملک کې د درنې سیاسي درنا احتجاج د هغې کال ورکړی دی او دا پیغام چې کوم دی د هغې د خورکې علیما خان په خولې باندې بهر راغلی دی. هغه دا ویلی دی چې دغه درنه به کېږي. دا درنه چې کومه ده نو دا به فاینل درنه وي، خو دا درنه دوی ناکامه شوه نو شیر افضل مروت وایي چې په راتلونکي 6 میاشتو کې بیا موږ دغه شانتې خلکه نسو راویستی. اوس سوال دا دی چې خلک په روزي او خروبه نه ځي. بار بار چې کوم دی نو دې مشرانو د پارټۍ د ګوندونو مشرانو دوی دا کارکون بار راویسته، کارکون بار خو په یو هیډ سره روزي خو هلته کې درنه پلاپ شي، هلته کې متعلقه چې کومې وعدې ګاډې وي هغې کې هغوی ناکامه شي او هغه ځای ته هم نه رسي او په لار کې هغوی ډیلو کي او مخې ته راواپس شي. نه مخکې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې ډي چوک ته به ځم، ډي چوک کې به کېنم، ډي چوک ته ونه رسېدو کې پي خوست ته لاړو. کې پي خوست نه چې کوم دی نو موږ ته یو ضلالت دا راغی چې هلته کې زمونږ کرینونه ګاډي هر څه هغه هم پاتې شو، ورسره چې کوم دی نو زمونږ 80-85 کسان هم ګرفتار شو او ورسره هلته کې په کې پي خوست کې په 72 کمرې چې کوم دی نو هغې ته توړ پوړ هم شو، نقصان هم ورته وغوښته او په هغې باندې دې وخت کې 97 لاک روپۍ چې کوم دی هغې ته منظوري هم وشوله او ورسره د ظلم د پاسه ظلم دا وشو چې د هغې کمې کرایه جمع شوې 60 لاک روپۍ هغه خو هم چا پټې کړې، نه سی سی ټي وي کیمرا او هغې له بوس غواړو چې هغه سوراخ رسا کت دی، یعنې مخکې به ګرځېدل که نه آګې جاو پیچې جاو چېرته چې به غلا وشول نو دا بعضې دلالانو به دا کاډونه ګرځول وي یاره دې سپو ته ووایه دغه سپي چې کوم دی نو پیدا کوي نه هغوی ته خوره بین کي او خطا به دي کي نه هغه ځای ته ورسي یا ونه رسي نو دوی له مو دغه شانتې سپي په کار دي چې به دا باب بند شي 80 لک روپۍ چا یې وړلې. نو هغه خبره هم د وزیر اعلی ویلي چې په دغه 500 کسانو باندې به اف آی آر خوم کېږي. نو دغه کال چې کوم دی نو هغه دغه شوي دي، دوی چې کومې مطالبې دي هغوی چې 26م ترمیم موږ نه منو. اوس ته دلته کې په دغه مطالبو کې به وایي چې 26م ترمیم نه منم، خو تر آخري وخته پورې ورسره تا ومنه او د هغې تصدیق چې کوم دی مولانا فضل الرحمن صاحب کوي. بیا یې ولي چې کوم دی نو په خپل سینټ په دغه کې دا وایي چې یاره دغه کومه کمیټي جوړه شوې وه په دې کې موږ سره دا کسان د پی ټي آی ناستو او اوس یې نه مني. نو دغه ترمیم نه منو، دغه د څومره قیدیان چې دي هغې پورې رخا کړي شي، دغه یوه غوښتنه ده، دغه مطالبه ده هغه قیدیان چې کوم دی نو او بل زمونږ منډیټ
یعنی په پنجاب کې چې موږ سره کوم اغلا شوې ده هغه دې موږ ته واپس کړی شي اگر چې په پښتونخوا کې اغلا نه شوي په پښتونخوا کې درغلي نه شوي په پښتونخوا کې شفاف انتخابات شوي دي چونکې دلته که دوی حکومت هم نو په پښتونخوا کې شفاف کېدل په پنجاب کې شفاف ولې نه دي شوي په سند کې بیا شفاف ولې نه شوي په بلوچستان کې ولې شفاف نه شوي صرف په یو صوبه کې شفاف انتخابات شوي دي او په نورو صوبو کې نه دي شوي نو دلته کې نور سیاسي ګوندونه بار بار دا خبره کوي چې دلته کې انتخاباتو کې خلویه درغلي شوې ده خو په دې درغلۍ باندې دوی خاموش دي او دلته کې دغه واته 12 سټه چې کوم دي نورو ګټلې دي نور دلته کلین سویپ چې کوم دي که خپل 400 والم ام ان ایګان ټول د پی ټی آی دي او ام پی ایګان هم ټول د پی ټی آی دي نو دلته چې دا کلین سویپ شوی دی نو دلته کې شفاف انتخابات شوي دي او خو دلته کې بیا د دې د نورو د وطن پارټۍ موقف راوالي یا د ان پی موقف راوالي چې دا په دویم پوزیشن کې ناغوي و چې دلته کې ټګي شوې ده درغلي شوې ده نو هلته کې و دا اتوار نه بل اتوار چې کوم دی نو دا به په دې باندې به دوی درنه بیا ورکوي احتجاج به ورکوي الله دې خیر وکړي چې بیا به څه کېږي نور به پښتونخوا سره څه کېږي او د پښتونخوا به نور څه نقصان کېږي دا یو ډېر لویه خبره ده او د دغه بیا انتظار دی چونکې ملک چې کوم دی زموږ صوبه دغه په درنو باندې روانه ده خو تاسو نننۍ خبر تاسو ګورئ نو په سوات کې 4 یونیورسټۍ بندې شوې 4 یونیورسټۍ بندې شوې موږ د نورو یونیورسټو غم کوو چې نه یونیورسټۍ شته نه ډیمونه شته نه ترقي شته نه پرمختګ شته د 4 یونیورسټو نه سامان چلیږي باقاعده ویډیو چې کوم ده زما مخې ته ده چې د 4 یونیورسټو نه چې کوم دی نو سامان چلیږي او دغه 4 یونیورسټۍ چې کوم دی نو هغه بندې شولې دلته کې اوس د مردان د یونیورسټو ته الله په خیر کی پېښور یونیورسټو ته الله په خیر کی د ثوابه یونیورسټو ته الله په خیر کی اسلامي کالج چې کوم دی دا غیم تاسو ته خبرونه راځي پېښور یونیورسټۍ خبرونه راځي تاسو په نیوز کې یو تفصیلي خبره موریده چې په هغه کې دغه یونیورسټو دغه هغه کې چې کوم یو وای چانسلر او رضیه سلطانه هغه چې څه ضرورت دی نور یونیورسټو ته خدای د موجوده یونیورسټۍ خو دی فعال کی کنه دی د پاره د پندونه ورکی نو ولې بنديږي لکه د یونیورسټو ضرورت ختم شول د تعلیمونو ضرورت ختم شو دلته کې مونږ وایو چې دلته میډیکل کالج راشي دلته کیډټ کالج راشي نو میډیکل کالج او کیډټ کالج د پښراقو لګي اخو زه ناراضي دا غي باب خو چې دا حالات وي نه خو بند نو لکه نور چې دا کم صورت حال دی ګران اوریدونکو تاسو وره چې 4 یونیورسيټي دا په سواد کې چې کم دنو دی وخت کې بندي او سامان ته چې کم دنو باقاعده چلیږي او بل خواته روان دي دا ډېر لوی خبر دی چې د سوات 4 یونیورسيټي د هغې د ختمېدو فیصله شوې ده او دا دی انجینیرینګ یونیورسيټي د انجینیرینګ یونیورسيټي نه سامان منتقل کېدو چې کم دی نو هغه روان دي خیبر پښتونخوا حکومت زنده باد دا زمونږه صورت حال چې کم دی نو هغه مخې ته روان دي ګران اردوونکو موږ د دې نه مخکې په تعلیم باندې خبره ترې کولو دا د یونیورسټو خبره چې کېږي د تعلیم خبره چې کېږي دلته کې خو سکل شته دی نه دلته کې خو یو سړي سم کړی دی نو سکل ورسره نشته بیا چې کم دی نو دلته کې موږ په پوزه مچ نه پرېږدو موږ پښتانه خو چې کم دی نو شرمېږو ډېر زیاته نو موږ سکل زده کوم نه بس لاړ شو هوټلو کې چې کم دی نو زه دغه یو کوک چې کم دی نو دا رانه جوړ شي نور طرف ته مصري خانې طرف ته داسې الکټریشن طرف ته دې طرف ته چې کم دی نو هغه زمونږ دغه ده زمونږ دلته کې ټیکنیکل کم کالجونه دي هغه شانتې پرچار نه کوي یو خالي پراته دي زمونږ تنګي کڼې ډېر لوی کالج دی او دا واحد کالج دی چې دې اشتهار چلیږي چې راشي موږ سره داخلي وکړي نو دې داخلي نه کېدو وجه څه ده وجه دغه دا چې هغه خو چې دې نه پوزیشن ورته د دې فنکشن کېدل د دې پروګرامونه کېدل دې نه انجینیر ورته دې نه داسې سکل والا کس ورته نو لرې لرې ځینو نه به خلک راتلل په دغه کڼېور کالج کې به چې کوم دو لوی کالج چې افتاب خان دغه ځای کې جوړ کړی دی او هغه کالج چې کوم دی نو هغه دې وخت کې داسې مثال ورکوي لکه د شړ مثال ورکوي خو پرچاري نشته دی پرنسپل صاحب خپل ډیوټي کې هغه شانتې انټرست کېږي نه دلچسپي نه اخلي چې راشي دلته کې د قوم خبر کې دلبر ریډیو داسې یو پلیټ فارم دی چې د 400 د خلکو دپاره خو دا ویډیا پلیټ فارم دی او بیا زه په دې کې د ډاکټر حیدر علي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې هغه پروګرامونو ته دوام ورکړ کوم پروګرامونو ته چې د قام سترګې دي
دا پښتونخوا چې په کم ګوټ کې دی وخت کې ما اوري دا پروګرام په لکو خلک اوري ما ته پته را د دې د فیډبیک ما ته پته را دلته کې موږ ځکه خبره په دلیل کو په منطق و خو دې خو خبره نه کوو ځکه چې سړی بیا ماته و چې تا دا خبره ولې کړې ده چې سره د کمی خبرې ثبوت یو ځای وکړم دا هغه سړي د لاس او تورې تېروي هغه زه په دلیل خبره کوم په دلیل په خبره کې ته ماله خوله نشي بندولی چې ته به زما اواز بند کړي خو زه دا وایم چې دلته کې کومې یونیورسټۍ هغه هم بندېږي چې کم کالجونه دي د هغې د بندولو کوشش چې کوم دی دغه انتظامیه کوي هلته داخلي نه کېږي بجټ نه دغه کېږي او دا د سرکاري یونیورسټو اشتهار ما نه ولیدلی ښه سرکاري یونیورسټۍ هغې مختلف وختونو کې فنکشن را جوړ کړي خلاقي خلک راغواړي قابل سټوډنټان چې کوم دی هغه مخې ته پرېږدي هغه میډیا ته راشي نو دلته کې راشئ په دې راډیو خلکو ته ووایي چې په کڼیور کې یو دومره لوی کالج دی هغې کالج طرف ته پاملرنه وکړي او هغې کالج کې خپل ماشومان داخل کړي هغې کې دا د سهولیات دي نو نن د سهولیاتو نه خبره او نه چې کوم دی پرچار کې کلاسونه خالی پراته وي استادان پروفیسران ځان له ټینشن نه ګوري بیا را باندې رش جوړیږي او اکثریت پروفیسران چې کوم دی هغې ځان له بیا نجي ادارې کولو کړي وي او هغه نجي ادارې چې کوم دی په کامیابۍ سره روان دي او د سرکار دغه ته دغه نی روان دلته کې وزیر تعلیم چېرې داسې راشي چې هغه استاذ ته څه وایي چې استاد جي موږ سره په درنه کې ګډون وکړه نو ستا سکیل او پروموشن به زه زیات کړم اوس دغه استاذ پورې منحصره ده چې د ده ضمیر څومره ویښ دی او د کم سوچ لري ما خپله سوشل ورک په دې سوشل میډیا باندې ما پسې قسم قسم پروپیګنډې وشولې قسم قسم خبرې وشولې ولې راپسې کېدې دا کمې خبرې چې کوم چې اسپتال کې مسله ده سړکونه نه ټیکېږي یونیورسټۍ بندېږي پبلک هیلث والا کار نه کوي بیت المال کوم مسله ده زکات دفتر چې کوم دی هغه بند دي ام پی او ایم ان ای به خفه کېدل ورسره به کارکنانو م اجتماعي سوچ نو هغوی به ما پسې خبرې کولې پروپیګنډې به کولې ما ته ویره بهر ملک ورسي چې کوم دی نو زیاتره دا خو پی ټي آی والا دي او تا سره ډېر مدد کوي او تعاون کوي ما ورته د مدد او تعاون چې کوي نو دا ځان له آخرت ښه کوي دا په ما سې احسان نه دی خو ما له یو سړی امداد رالیږي دا په ما باندې احسان کوي په ما هرګز احسان نه دی زما په سر باندې یو پیټ کېښودو پردی حق خو دا شهید ته چې کم دی نو نه بخلي کېږي پردی حق دا شهید ته نه بخلي کېږي چې شهید څومره لویه رتبه ده نو دا ما سره ښه نه دي ما له چې کومې پیسې رولېږلې چې دا زه د ښه نه په ښه ځای باندې زه ولګوم او دا پیسې زه هغه حقدار ته ورسوم دا تر کومې چې دا پیسې ما سره نو زما ړه چې کوم دی نو دا ټک ټک کوي زما حقدار ته ولې ونه رسولې دا ما سره احسان نه دی نو ما یې خو ماته په دې رالیږي د دې به ما نه تپوس کوي چې دلته دا سړک خراب دی دلته په هسپتال کې دا مسله ده دلته دا ډاکټر یا ایم زورور دی ته پې چپ پاتې کېږي نو زه دا نشم کولی ما چې سړی ډېر زورور دی او دی به دا چل وکړي هغه چل به وکړي ما له بیا خوب نه راځي دا وجود مې چې کوم دی دا بغنېږي ده به وایي چې په ما وینه لګېدلي تر څو چې ما خبره نه کړې نو ډېر خلک یاره خوله دې خرابه ده او ډېر خلک دا وایي تا کې وي ته په خبره باندې پټ نه پاتې کېږي او ته چې کوم دی نو ډیل نه کوې ډیل زه په څه وکړم د قام په سر وکړم قام هم پرېږده قام خو دغه سوچ دی دغه فکر یې دی هغوی خو ښه خوشحاله دي هغوی خو دارې ګوره یو پیاوي تیندک وخوره بیا تیندک وخوره بیا تیندک وخوره نو په درېیم ځل په څلورم ځل خدای دې ورپسې غر کړه نو هغه موږ خو صورت حال چې کوم دی هغه دغه کې دي خو زما خپل ضمیر چې ما ته کومه ښه لګي ښه وایم چې کوم بد لګي نو بد راته لګي نن په پېښور بورډ کې دا کم ایونټ شوی دی تاریخي ایونټ چې کوم دی نو شوی دی او بیا وزیر اعلی صاحب راغی وزیر تعلیم راغی بیا چې ته عملې ته کوم داد ورکړو حوصله یې ورکړله زه یې ستایم چې دغه شانتې ایونټونه هم کېږي په دې ازغي ماحول کې چې هر طرف ته خفګان دی دې خواته چې داسې ایونټونه داسې مواقع چې دا ورکول پکار دي د سپورټس په مد کې سپورټس هم یو لویه شعبه ده او نن دا سوپیریر کالج چې برید تاوی او نچه کېږي نو وجه څه ده چمپین شوه د 400 په سپورټس کې مو او دغه شانتې په نخم کې پوزیشن هم چې لومبي اگزام و نه هغه پوزیشن هم چې کم دی نه هغه دلته کې هغه څه شوي نو ګوره ښه کار ته به دا وی خو لکه تاسو ستاسو ته دا وی دا کومه ده ناکرده خبره ده پچکانه حرکت دی پچکانه چې استاذ ته وی چې ما سره په درنه کې شامل شه دی خو دې په معطل لیکل دی خو ورته وی چې راشه معطلی دي ختمومه او اوس په استاذ کې دي چې په دغه وسره ډیلو مو کې
چې درنه کې لاړ شي ولته کې خو ګرفتار شوي نو چې دلته راشي پروموشن به هم دې وشي انعام به هم درله درکړي سیرې به هم درته واچوي ډېر استادان چې کوم دی نو په اسکولونو کې دغه نظریه د دغه نظریې پرچارې کړي دغه استادانو په وجه باندې نن روغ استادان هم چې کوم دی نو ذلیل او خوار کېږي چوکونو ته راوتلي دي ډېر استادان په درنو کې شامل شوي دي هغه راپورټ شوي دي نن ګرانو اوریدونکو وزیر تعلیم ورته وایي چې موږ سره په دغه درنه کې په دې کې شرکت وکړي نو ستاسو دا کوم مطالبې چې دا به ومنو 6 ورځې 15 ورځې د ماشومانو تعلیم په هغې باندې خبره نه کېږي په لکو ماشومان د دغه سکولونو نه پاتې شو په هغې باندې خبره نشته خو چې خبره ده دا صرف د خپلو مفاداتو خبره ده د خپل سوچ خبره ده او د خپلو ناکردو خبره ده دا اوس ګران اوریدونکو موږ دلته د کرایانو خبره کوو چې کرایانو کې اضافه کېږي چینچیانو والا دا کېږي هغه کېږي دلته کنفیوژن دی کنفیوژن دا دی چې ضلعي انتظامیه فرض که یو نرخنامه جاري کړي رشکو والا چینچیانو والا دی مني نه مني ویې منله پلانکوچ والا ومنله نه منله دلته کې خو د تیلو د ګرانېدو د ارزانېدو پته نه لګي دا اوس بیا و چې 14 نیټې نه چې کم دی نو تیل بیا به ګرانېږي پټرول به هم ګرانېږي او ډیزل به هم ګرانېږي نو دلته کې د ګرانۍ خبرې روانې دي ورځ تر بلې چې کم دی نو هغه ګرانۍ کېږي نو لکه دا ګرانۍ چې کمې روانې وي او دا کم سیسټم چې کم کېږي نو دا ډېره مشکوکه خبره ده او دا د دې چې کم دی نو خل پکار دی چې د ګراني ودرئ او لا بعضې ځینو کې اوس یوټیلیټي سټورې ختموي نن هم اے پي سي تورنګزی چې کم دی هغوی په دې باندې یو احتجاجي غونډه کړې ده هغوی دا ویلي چېرې په تورمزو کې مشتاق خان تورنزی په قیادت کې چې کم دی نو اے پي سي روتې و تحسین عبدالله هم پکې و واجد پریدیم پکې و او نور هم پکې یو شمېر مشران و هغه یوټیلیټي سټور ته تللي و هغوی وی چې موږ به دا یوټیلیټي سټور به کله خو هم د دې ځای نه نه ځي نو هغه و چې یاره په تورمزو کې نور څه دفترې نشته دی د بینک پکې نشته دی بل څه سهولت پکې نشته دی په زرګو آبادي ده پکارو چې دویم یوټیلیټي سټور هم پکې و تورنزی میره تورنزی یو یوټیلیټي سټور دی ورکړی کومه کوټه چې راځي هغه خو هم د نش برابر وي او ته راځي او هغه کوټه چې کومه ده هغه ته خو هم زموږ نه وړی او یوټیلیټي سټور وړی نو دا موږ هرګز موږ دا نه منو نو دلته کې یو موږ یتیمان هم یو موږ یسیران هم یو خو یو سړی و چې پلانکي ښه سړی دی نو څنګه ښه سړی دی ما ته دغه کې پلانکې پارټي ښه ده پلانکې پارټي ښه ده اپوزیشن هم چپ ده دلته کې دا صوبایي حکومت چې کم دی دوی په درنو باندې ایمان روړی دی چې کم درنه به کوو څنګه به کوو ټوله ورځ او شپه د دوی دا سوچ وي چې څومره خلکه به روباسو په کومه بانه به روباسو بیا به ورته کم شنه سره باغونه ښایو او دې پرې به چې کم دی نو دغه خبره چې تاسو رکنیت په معطل کېږي تاسو به نه راځئ څومره کارکون به روزي کارکون بار بار روزي کارکون له تاسو څه ورکړل د عمران خان د رخایه کې تاسو کم کردار ادا که نن ستاسو وکیلان یعنی قانوندان چې کم دی هغوی ته تاسو پیسونه ورکوئ د هغې باوجود چې کم دی ستاسو کیس ولې نه پرسو کېږي دې وخت کې 190 پونډ کم اغلا چې شوې ده 190 میلیون کم پیسو غلا خبره چې کېږي دغه یو لوی کیس چې کم دی هغه پاتې دی په هغې باندې خبرې تر روانې دي په هغه کیس کې د پی ټي آی وکیلان چې کم دی نو لم لټ کوي هغوی نه حاضرېږي د دې د وجې چې کم دی هغه د ځنډ ښکار دی نو یو قانوني مسله ده نو په کار چې په قانون باندې موږ دغه کو د دې درنو نه د دې احتجاجونو نه ډېرې لوی مسلې راځي لارې بندې وي موږ زیاتره دکاندارانو ته ووایو کوي هغه ورځ خلال سولر انرژي خبره ما کوله نو هغه وی یاره 2 کنټینر هم چې کم دی نه دې درنو په وجه باندې هغه هلته ولاړې دي داسې نور چې کم دی نو دلته کې سامانونه راځي د لاهور نه راځي یو ځای بل ځای نه راځي نو هلته کې لارې بندې وي او لارې هم بندې وي او ډېر ګاډو والا چې کم دی نو هغه دغه نه کوي ځکه چې داسې ارګجه شانتې کسان په دغه درنه کې شامل شي چې هغوی بیا سرکاري ودانو ته نقصان رسوي هغوی اور لګوي له کابل اوس په خیبر کې په پوجي کنوی باندې یعنی په ګاډي باندې فایرنګ هم وشو بیا چې کم دی نو هلته کې ګاډي ته اور هم ورته شوی دی لکه اوس سوچونه چې کم دی نو موږ له داسې سوچونه جوړ کړي دي چې موږ یې په ډېرو لویو مسلو کې اخته کړي یو دا دغه حکمرانان د سوچونو ذهنونو ذهن سازي کوي څوک یې
د ترهګرۍ په توګه باندې لکه دغه پولیس والا خبر تاسو واورېده چې دلې کم برین واش کړو او په 2 لک روپۍ باندې د خپل سل رونه چې کم دی نو د پولیس هغه ووجه شهیدان یې کړل د ذهن دغه کار نه کو زه دغه خاندان ته به سوچ کوم چې به څه سوچ کوي هغه په دې باندې څه وایي او بیا څومره ټارګېټ کلینګ چې کم دی نو هغه دوی کړو او دغه سلسله روانه نن د 400 پولیسو ډي پی او 400 مسعود احمد منگش هغه ټارګېټ کلینګ ګروپ چې کم دی هغه نیولې دی کم چې بدلته کې ټارګېټ کلینګ کو مرګونه به کول هغه کې ایسای عظمت چې کوم د سپیشل برانچ خلکارو او د بالولی په دغه علاقه کې هغه شهید کړی شو نو داغي هم هغه سرغونه چې کم دین خو گرفتار شوی دي او غوی ته ور رسیدلی دي نو دلته کې په مختلفو طریقو باندې زمونږ ذهن سازي مونږ جګړو ته جوړي مونږ ورغلا کوي مونږ کې بغاوت راولي مونږ د دې ملک چې کم دینو خلاف کوي مونږ د دې حکمرانانو خلاف کوي دلته کې خو سرکاري ودانو ته نقصان ورسه نو پیدا چاته رسی او نقصان چاته لري د دې ټول ارس نقصان چې کم دی هغه د اقدام ته دی خو نن په پښتونخوا کې په ما باندې وفاقي حکومت چې زه په خبر ته تلم نو ما به 1.5 روپۍ په موټر وای ورکول ټول پلازا باندې یکدم زه 80 روپۍ ته رسیدلم دا زمونږ نه وصولي کوي چې کم نقصان سرکاري ودانو ته رسیدلی دي نو وفاقي حکومت لګیا دی زمانه وصولي په دې طریقه کوي او خو زه نه ورکوم نو زه بیا په دې ټول پلازا تللی شم دا خو د وفاق سره ده مانه خدای بیلی په بیل کې مانه یو لس قسمه غونډه ټیکس اخلي او بیلی خو د سره شته دی نه نو دا مانه وصولي کیږي دا وصولي مانه د پښتونخوا د حکومت په دغه بې حسۍ لاپروايي نالایقتوب په وجه باندې کیږي چې کوم هغوی درنې ورکوي کوم نقصانونه کوي موټر وې ټول پلازې دی وسوځولې چې وسوځلې پرشتې رالې ویسرول تا وسوځوله په ما دې یکدم 80 روپۍ کړې د 1.5 نه 80 د 400 نه چې ته پېښور ته ځي بیا د 400 نه چې ته مردان ته ځي مردان نه چې ته ثوابې ته ځي ثوابې نه چې ته سوات ته ځي هر څه کې ډبل نه تربل اضافه وشوله هغوی خپل وصولي کوي زمونږ نه بیا لاړ شي اسلام آباد کې نقصان وکړي پښتانه ځي نه پنجابیان روزي نه سندیان روزي نه بلوچیان روزي صرف پښتانه روزي او پښتانه بیا هلته کې ځان سره ډانګي او لیندې او یو څو بل څو داسې زونه غستې وي هلته کې سرکاري ودانو ته نقصان رسیږي نو مای شانته واقع راځي چا کړی دا هر چا چې کړی دا نقصان خو کو زمونږ نه وصولي کیږي اړو پی ټی آی کړی نه چوکړه لزا کم ځای نه پریان رالل بد غار سي وغورځول دغه جنډې پریانو په سر لګولې وي عمران خان صاحب خوریم پکيو اول دغه نقصانونه وشو او دغه نقصانونو په بدله کې داري مال او دا وفاقي حکومت په ما غوړي ګران کړی یکدم چې کم دی 350 نه 550 ته رسیدل دلته کې چې کم دی نو تیل بمبل اور لګران شي دلته به چې کم دی نو بجلی دم رستر وځه ګرانه ګیس تراته ګران کو د ګیس داسې لوډ شیډینګ دی چې د شرم خبره ده د دې حکومت لپاره د دې ایمنګانو لپاره ښه ولې چې دلته کې کم دوه ایمنګان دي هغوی ته دا پته وي یا دا خبر ورسوي چې بل زنانه راوتلې زنانه د 400 زنانه روتي و د ګیس په دفتر باندې ورغلې وي الته احتجاج کړو چې ګیس نشته داخلي په وخت کې ګیس نشته دی بیلو ما غرازي الکه وی دا بیل سره راځي وی پیپونه سوري دي لاسز دي پلانکیزه کې پیپ سوري دي پلانکیزه کې پیپ سوري دي نو دې زز موارمه پس غوړي د خپل یوټو ګیس بیل نه راځي په ګیس کې مو درغلي شروع شوله الته دې ریټو مچت کو او دلته د لاسز را پسې بیا ټیکسونه دغه سیزونه مرولي دلته په بجلی کې خو یو لس قسمه چې ما میټر لګولې لري پس کې میټر ما لګولې لري په ستنه کې او په ونه کې په دیوال باندې او دا غیم ته بس 1000 روپۍ راځي د جمعات بیل لا پسې بیل راځي د ټي وي بیل لا پسې بیل راځي نه ما کړ ټي وي شته نه ما پستنه کې میټر لګولې دی خو جمعات پسې بیا د ټي وي بیل راځي دا لکه دونه روند حکومت او وړاندې خلک او بیا دغه وابډې خلکاران ته چې کم کمپیوټر ته ناست چې د خدای تعالی بنده په یو بیل باندې غټ لیکلې چې مسجد پلانکی او تا به کې بیا هم دا غي چولې ده
من له پزیم او شیرپو کې نه دی 11 بجې بجلی راکوي 3 بجې بجلی راکوي مازدیګر کې 6 بجې بجلی راکوي دونه ښېګړې را سره وکړله چې یو ګنټه راکوي زما په محله کې 15 کسه فرض کا بیل ورکوي او 15 نه ورکوي دا 15 چې نه ورکوي دا هم د ریاست او د حکومت ذمهواري ده چې ته راشه دغه 15 ګیر کا دا سزاوار کا اډیاله جیل ته ولېږه د دوی نه جرمانه والا دلته کې ته راځي او د هغوی خرچه ما پسې رولي او ما له بجلي هم نه راکې زه خو بیل ورکوم ما خو میټر جمع کړی دی داخل کړی دی میټر ما لګولی دی دا د ریاست ذمهواري ده دلته کې چې په سټیج ودرېږي نو ما له د برطانیې او د امریکې او د ترکیې او د انډیا او د بل ځای مثالونه راکوي نو چې مثالونه یې راکوي نو عملي هم کوي که نه د خدای تعالی بندګانو دلته کې چې دا څومره حکمرانان دي دوی تر اوسه چې کوم دی داسې سوچ نه دی روړی چې موږ دلته عملي کار وکړو چې راتلونکي وخت کې د قام ته کم سوچ چې ایوب خان چې نن هم د دغه ډیمونو مزه ده کم سوچ چې د مشرف په وخت کې کم سوچ چې د ضیاء الحق په وخت کې چې معذورانو له 2% کوټه ورکړې وه نه پورې هغه کوټه د چا هم رانله او ویسارت صاحب میسج کوي چې په دې ملک کې سرکاري املاک ته نقصان ورکولو والا چې کم دی نو هغوی له دې د سخته نه سخته سزا ورکړي شي چارسده کې د ګیس لوډ شیډنګ دغه زمونږ میاندې خویاندې دا د یو پارټۍ د ورکر د غلیظ کنځلو په وجه باندې چې هغه موږ ته ناقبول دي او دغه میاندو خویاندو دغه تنګ شوي او هغوی چې کم دی نو احتجاج کو زه په اردو کې وایم گیس لوڈ شیڈنگ کرنے والے ماں و بہنوں کو ایک پارٹی کے ورکر نے غلیظ گالیاں دی او دغه کومې پارټۍ ورکر دی کنځلې ورته کړي دي دا موږ ته ناقبول دي او دغه مایې بهنې تنگ آ کر احتجاج کے لیے نکلے تھے نو گیس خو شته دی نه نو بیا وایي د سړو نه به پوره نه شوه ګرانه وطنه زنانه به دې ګټي نه خره چې زموږ دا خویندې میندې شته وخت سرته رسي